د تحصیل مندړ اګریکلچر افیسر سید الحق، سبجیکټ میټر سپیشلیسټ پلانټ پروټیکشن بونیر ډاکټر یوسف علي او سپروایزر حکیم شاه په ګورنمنټ های سکول امبیله کې د ګاجر بوټي د نقصاناتو باره کې طالب علمانو ته آګاهي لیکچر ورکړو. مقررینو وویل چې ګاجر بوټي ډېر خطرناک بوټي دی چې څو کاله وړاندې زموږ علاقې ته راغلی او ډېر په تیزۍ خورېږي. هغې زیاته کړه چې دې بوټي ټچ کولو سره انسان ته د څرمنې بیماری لګي. هغې وویل چې څارویو ته هم د دې بوټي نه بیماری لګي او فصلونه هم د دې بوټي د وجې متاثره کیږي. مقررینو طالب علمانو ته وویل چې ځان او خپل کور والا د دې بوټي د نقصاناتو نه وساتئ او دا پیغام ټولو خلکو ته ورسوئ. تقریبا مثال مونږ 25 یا 30 من پیداوار اخلو د غنمو، نو هغه یې په دې کم شي 14-15 من ته راکوز شي، لکه پیداوار انتهایی کم شي. زمیندار کړاو زیات کوي، تخم زیات استعمالوي، سره زیاته استعمالوي، دوایانې زیات استعمالوي، خو چې دا بوټی هغې پټي کې وي دا به هغه تخم چې څومره فصل هغه پیداوار کېږي پیداوار به کمیږي. پیداوار کم شي نو چې کومه ګټه زمیندار ته میلاویږي هغه به نه میلاویږي. بل دا چې کم تخم وشي، مطلب کم پیداوار وشي، نو هغې کې د دې د سپین ګل نه په دې کې دلته بیا تخم وي. هغه تخم چې هغې کې میلاو شي نو هغه پیداوار کم شوي، هغې کوالټي هغه کمه شي، هغه د خوراک قابله پاتې نه شي. که استعمالېږي موږ ته هم بیماری لګېدی شي او دا څیز که ځناورو ته واچېږي، که ځناور وخوري ځناورو ته هم چې نو هغې کې بیماری راځي، د هغې هم څرمنه کې بیماری راشي، د هغې پای کوالټي خرابه شي، د هغې د غوښې کوالټي خرابه شي. څاروي چې موږ تاسو په مثال په قربانیانو کې حلالو یا هغه څاروي کم کسابان حلال کړي د هغې په غوښه کې چې نو مسلې بیا نو دا مختلف فصلونو ته هم نقصان دی، موږ ته هم نقصان دی او څارویو ته هم نقصان دی. لکه ټول ظاهر دی دا راغلی دلته څنګه دا مخکې نه و، لکه 15 کاله مخکې 10 کاله مخکې دا تاسو که کتل دا به مخکې نه و. دا اوس ډېر شوی دی. ستاسو د سکول د چت باندې هم دی کې لګېدلی، د سکول نه بهر چې څنګه اوس د ګیټ مخامخ سړک نه اخوا چې وګورئ هلته چې کوم ځای کې شاړ ځای دی هر ځای کې دا راختلی دی. کوم ځای کې لښتي دي د اوبو هغې په غاړه راختلي دي، په ځنګل کې وګورئ هلته کې دي غر د پاسه دي، هر ځای کې چې کوم ځای کې خالي ځای دی هلته دا راختلي دي. نو دا راغلي کوم دا د امریکې نه دا د دې چې کوم ابایي وطن دی، ابایي کوم کلی دی هغه امریکا ده. دا مختلف سیډس چې کوم راغلي دي امپورټ شوي دي، تخمونه راغلي دي یا غنم راغلي دي هلته نه یا مشینري راغلي، هغې په تلو د دې دا سیډس راغلي دي. او دا داسې بوټي چې دا کالو سره لکه د دې سپیسیفیک ټایم نشته، لکه څنګه د غنمو سپیسیفیک ټایم دی که نه، لکه دغه نه اکتوبر نومبر نه مطلب دغه سټارټ شي، غنم سټارټ شي او اپریل مئی کې د هغې هارویسټ وشي هغه ختم شي، د غنمو سیزن ختم شي. خو دا داسې بوټي چې د دې کالو سره د دې سیزن چلېږي. په یو میاشت کې دننه دا خپل پوره هغه کوم لایف سایکل دي هغه لایف سایکل دا کمپلیټ کړي. د سیډ نه واخلې فلاورینګ سیډ او بیا دوباره سیډ او بیا دا فیوریبل انوایرمنټ دی هغه ټول کال موجود دی. نو دا انتهایی دا خطرناک بوټی زموږ کوشش دا دی زموږ د ډپارټمنټ چې د خلکو کې دا آګاهي پیدا شي چې دې سیز نه ځان وساتو او کوشش زموږ دا وشي چې دا بوټی کوم ځای کې وینو کوشش وکړو چې موږ دستانې واچو او دستانو په مدد سره بیا موږ دا بوټی وکړو چې څومره دا بوټی موږ حتی الوسع امکان موږ کوشش دا وکړو چې د دې دا آبادۍ کم شي. دې صرف دوایونه هم دي خو دوایي نه کار بیا اوږد دی. شارټکټ طریقه دې دا چې دا په لاس باندې ووخو او وسوځو. دا د دې شارټکټ لکه د کنټرول کولو دا طریقه ده. کوشش وکړئ چې لکه هغې کوم نیټ چې کتلی کوم د اوبو چینل کتلی چې د هغې نه هم تاسو مطلب دی چې عزت زره لرې کړي. خو تاسو به کوشش دا کوئ چې یوازې لاس ته دستانې چې ونیول لاس ته دستانو سره به تاسو ماسک هم واچوئ. د دې نه چې کومه دا پیج دوړه موړه هغه اکثر مسلې باندې یخني ولګي یا نورې الرجي پوزې او مطلب دا چې دغې چشمې ورته واچوئ. دا انتهایي زیات خطرناک شی دی. د دې وجې نه مطلب دی چې څومره کوشش تاسو نه کېږي نو د دې په لرې کولو کې په ختمولو کې خپل کردار ادا کوي.